دا هاسپټل نو بیا د لاړ شي هیڅ نه کېده ما سره هم دلته څه نشته ما سره به ته بایسته کې ما سره چې کوې بیا به اټنډر ورسره راوله اټنډر نشي راوستی ما ته به مریض دلته کې نه غورځوې ډسټرکټ نمبر په ټلیفون کې آیا څه ټلیفون وکړه ستا ډي چې راسته آیا څه د باب راسته دلته کې چې د پیشنټ کېر نه نیرست د دې پرچه به څوک وړي دا اخیره کې وړي ما چې شروع کړی د دې په میډیسن څوک وړي السلام علیکم ګانو کتونکو زه خادم نذیر او ما سره ولاړ د نوخار سینر صحافي کمال خلک څنګه تاسو پته چې په قاضي کمپلیکس هسپتال کې یو ډېر افسوسناک واقعه مخې ته راغلی ده باقي دا واقع ته چې د حکیم آباد کې ښځه خاوند چې کوم دی په فایرنګ کې زخمي شو او دلته دې هسپتال راغله هغه پخوا به چې هلکان نو ای به دا وي چې بڑا ہو کر ډاکټر بنوں گا اور انسانیت کی خدمت کروں گا لیکن دلته کې هغه سیټ پرې نه پټه شوی دی او یو ډاکټر چې کوم دی نو انتهایی جاهلانه هغه ویا دغه مریضان سره اپنا کړی ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 والا راغلي او دلته چې کوم څه وخت موجود سره واسطه دغه د ډاکټر موجود هغه د علاج د انکار کو امان بھائی بطور سینئر صحافي څه وایي په دغه واقع باندې دینه مخکې په پپو کې داسې قسم واقع شو دا لاوارثه زخمي دی هغه بیا هلته کې ووتلو په چمن کې هغه بیا چې کوم هغه مریض وفات شوی دی بغل موږ داسې واقع مخې ته راغله په قاضي کمپلیکس هسپتال کې یو ډاکټر راغلی ډاکټر انکار کړی چې زه نن دا مریضان کوم بیا لګېدلي هغه مریضان پېښور ته ریفر کړي څه وایي دا واقعیت به څنګه پیدا چې کېږي او د دې روکتام دپاره بیا څه پکار دي خالد بھائی پهله خو یو خبره دا ده چې دې ذمہدار زویم چې هسپتال ایڈمنسټریشن دی ټراما شعبه حادثات ایمرجنسي هغې کې هغه ډاکټران هغه ټیم اچون پکار چې هغې اخلاق ریاض سره هغې ټولو نه ښه وي اعلی کردار اعلی اخلاق والا وي دا واقع چې کوم وشو نو دا ثابته ده چې بې سوچ سمجھے بغیر سفارش واني او بد اخلاقه ډاکټران چې کوم دي عمله په دې شعبه حادثات ایمرجنسي کې اچولی شوي ده دا یو کیس مخامخ رالو سره دا یو کیس نه دی دا خو هغه مخامخ رالو چې یو ویډیو شو او مونږ ته صحافیانو ته وایرل شو مونږ ته لاس راغله ټول دنیا ته مخې ته راغله ټول دنیا کې خوره شوه او داسې واقعات چې دي دا روزمره معمولات کې دا جوړ دي خو هر واقعي چې دی ویډیو نه جوړېږي زه دا یم چې د ذمہدار چې دی د هسپتال ایڈمنسټریشن کم دی ایچ ډي دی میډیکل ډایرکټر دی خاص کر د هسپتال چې شعبه حادثات او ایمرجنسي په دې کې اعلی اخلاق والا ډاکټران اچون پکار دي دا نه چې په سفارش باندې چې پرون واقع چې کم راله دې نه دا ثابته شو چې انساني حقوق چې دي هغه هم سه حیثیت نشته دی عام څوک فالو کوي نه بس یو پیسہ جیب د ګرم وي نو بس هغه علاج وکړي خو جیب نه ګرم نه وي نو تا علاج نه کېږي خو تا نه وینه بهیږي څنګه پرون واقع وشوه نو تا به ریفر کوي پېښور ته او انسان ریفر کو نه دی کې پېښور کې مریض رخصتۍ او ډېر ګنټه سفر وي نو هغه په لاره کې هغې دې دغه د وجه وفات کېدیم شي دا دومره فاصله هغې توی کوي هسپتال ته رسي نو دا چې دا کم مریضان چې زخمیان چې دا قصده نه په دې دغه کې اچولي شوي دي چې یاره دی په لاره کې یو دا واقع وشي چې صوبایي حکومت هم بدنام شي محکمه صحت چې دی په دې باندې یو بدنامۍ یو داغ نوی ولګي د اعلی سطح انکوایري پکار دی کې خاموشي پکار نه ده او اوس موږ هسپتال ته رالو خالد بھائی څنګه تا په مخ کې هسپتال انتظامیه دا وایي چې د واقعي اعلی سطح نوټس اخیستی شو کمیټي جوړه ده کمیټي دا پته نه کمیټه لپاره کمیټي جوړېږي او کمیټه هغه فایل بیا په پته خالد کمیټي چې جوړ شي کمیټي دا موقع ملاو شي ملزم ته غیر رابطه کی اپروچ ته ریلیف عمر چې هغه اپروچ کی حالت سفارش جنگي نو هغه خپل کم روي چې دا روي هغه دغه وشي بچاو شي هغه دفاع کې استعمال شي کمیټي جوړول چې دا ملزم ته ریلیف وکړي کنه دا ریلیف ملاو شي بالکل دا ویډیو چراله په دې کې په شک او شوبې گنجائش نشته دغه ډایرکټ سټیک اورستان پکاره هسپتال انتظامیه دا انکوایری دا کمیټه ضرورت هسپتال انتظامیه چې موږ هغه سسپند کړی دی خو دې سره سسپنشن سره د ټرمینیټ کون پکارو دي ملازمت فارغون پکارو دا یو مثال جوړون پکاره خو دا مثال جوړ نکړی شو نو دا وړي یو غټه علمیه وي او بیا بداوي چې څنګه
دا ولس دي ولس به خپل اختیارات خپله والي او دا یو خونریز یو تصادم به د هوا مو او د داسې ناروای روي والے کوم ډاکټران دي دی میز کې به شروع شي خو هغې په حالات بوتلن نه دي پکار دا د هسپتال مشرانو کار دی چېرې په دې باندې سخت ایکشن وایسته دغه ډاکټر یې کور ته واستولو نورو لپاره دا مثال جوړ شي. هلته صاحب ډاکټر ټي وي دا خو ډېر معززه پیشه ده ډېر زیات تعلیم کړي د هغې نه باوجود ناپوهي چې موږ هم د یو ډاکټر اخلاقیات او کته د هغه رویه مو د مریضانو ته پته دا څوک په تاریخ کې تللی شي خالي تاسو پته دی موږ د نوخار کې راپورټینګ کوو خاص کر قاضي میډیکل کمپلیکس باندې موږ ډېر زیات نظر دی چې دلته معاملات ډېر زیات ګډ وډ را روان دي او یې وجه دا ده چې دلته سیاسي بنیاد باندې برتیانې شوي دي اهل نه ډاکټر شوي نه اهل ډاکټران او سټاف بدل دغه د برتی شوی دی دلته کې نو هغې رویه هم همغه انداز کې ده چې کوم انداز کې هغې په پیسو باندې برتی شوي دي کوم سفارش باندې برتی شوي دي هغې ته پته چې موږ بچاو لپاره اوس هم په دې هسپتال کې یا په سیاسي کیډر کې څه خلک شته چې موږ بچ کولی شي نو ځکه هغې رویه مریضانو سره همداسې ده چې څنګه ایمرجنسي کې څنګه پرون انتهایی افسوسناک انسانیت سوز شرمناک دغه واقعه را پیښ شوه او دغه شان دي ته پته چې موږ ډیفنس فارسته بچکو نه یو ځکه ای رویه ده کې ما یو ځل به هم تاته وایي چې اشرف حادثات او ایمرجنسي کې اعلی اخلاق والا ډاکټران عمله تعینات کول پکار ده په دې نه دا ثابته شوه چې دې دا اصول فالو کړی نه دي او دغه شان دی چا سفارش او چا د ترامانه شعبه حادثات د ذاتي مالی فایده وي نو هغه خلک یې تعینات کړي دي دلته او هغې به یې لیکي همغه دوایي نه هغې لیکي ایمرجنسي ته بهر میډیکل سټور ورته هغې ایستی چې دې میډیکل سټور نه دا راغلی پکې خپل کمیشن وي نو ځکه معاملات چې دي خالد بھائی ګډ وډ را روان دي خو دې واقع صحیح دغه ونه شو کاروایی ونه شوه سخت گیر کاروایی ونه شوه نو دا د انتظامیه خاص کر ایچ ډي چې هغه تعلق هم د حکیم باز سره دا واقعه د حکیم باز شوي ده هغه دپاره یو لوی امتحان دی او د محکمه صحت او صوبایي حکومت دپاره هم یو امتحان دی چې په بو واقعې نه بعد نوخار قاضي میډیکل کمپلیکس کې داسې واقعه ولې مخامخ راغله قدرمنو کتونکو دا ناپوهي چې کوم ډاکټر کوم رویه اپناو کړې دا رویه کې یو انپړه سیوه اپناو کړې نو چا بدلون دا نه کړی یو ډاکټر یو معززه پیشه ده هغه دا او دا کوم رویه چې هغه په اختیار کړې ده مریضانو سره دا په دې نه بس د یو مریض سره نه کړي دا په دې ډاکټر نور مریضانو سره چې کوم دا چې قسمه رویه اپناو کړي او موږ صوبایي حکومت هم وایو چې د په دې داسې قسم واقعیت باندې فوري ایکشن لري او دا کوم ویډیو چې مخې ته راغلي سندري ډاکټر خلاف سخته کاروي پکار ده او دا کمیټي چې کوم ده دا هسې بغیرم کمیټي وي ډاکټر د ریلیف ملاویږي بهرحال اوس ګورو چې دې 48 غنټې هم وکړی د انکوایر د کمیټې چې هغه 48 غنټې په څه رپورټ ورکړي ډېره مننه والسلام